السلام علیکم جی. زما دا عرض دی، زه خپله ځانې یو بیماره ښځه یم، یو کونډه ښځه یم، خو ما سره انصاف نه کېږي. زه د صدریاب اګرپایان یم جي، او زما باب ابداب، زما ټول مشران، زه د دغه ځای یم او د دې ځای کې زما جایداد دی په باب ابداب باندې را روان دی جي. زما خپل ذاتي چې دی نو زما ځمکه زما پلار ما پسې لیکلې انتقال کړي جي، ما سره انتقال هر څه موجود دي، خپل ذاتي هر څه. بیا د کلي ارشد ناظم چې کوم دی جي د شیخ کلي، نو هغې چې دی نو زما دا ځمکه قبضه کړې ده او قبضې باوجود سره لکه مطلب ما په دې باندې جي د کلي په سطحه ډېرې جرګې مو کړې، لکه مطلب جي هغه هغه ما ته انصاف را نه کړو. د هغې نه پس بیا جي زه ډي ار سي ته لاړم، ما ډي ار سي کې هغه وکړو، هلته نه ما ته څه انصاف میلاو نه شو. هغې نه پس بیا جي موږ ډي اي جي صاحب له اس ایچ او صاحب له دې له لاړو، ما ته څه انصاف میلاو نه شو. هغه ډډه نه ما ته حکومتي څه انصاف میلاو نه شو جي. دلته کې اوس زه دا دغه تاسو نظر کوم چې په دې دغه باندې ما ته انصاف میلاو شي. سی سی پي او صاحب میا سعید صاحب له او زما سهیل صاحب وزیر اعلی صاحب ته دا اپیل دی جي چې زما حق ته ما ته میلاو شي، ولې چې زه په خپله بیماره کونډه ښځه یم او زما ماشومانو ته زما هغه ته ما ته ضرورت دی جي چې زه بلکل لکه دې هغه له زه په بابا چرته تللی نه شم. زما دا زوی دی، ما ده ته هر څه حواله کړي دي، دی زما لپاره چرته هم زما د زوی هر یو ځای وټکولو، هره دروازه وټکوله، خو ده ته انصاف میلاو نه شو. اوس د دې نه پس زه وایم چې زما میا صاحب سعید صاحب چې دی نو دی د ما سره زما هغه وکړي، د دې نه چې دی نو سهیل صاحب سره دی زما دا اپیل مخامخ کړي، زما د دې ځای نه وزیر اعلی صاحب ته دا هغه درخواست دی چې زما حق دې ما ته را میلاو کړي.